مشرکینو هم د رسول الله نه سوال وکړو چې ته وایې موږ خو منع کوې چې شرک مه کوه او دا دي او بوتان دي، نو ته م راته د الله لږ صفات بیان کړه چې ستا دا خدای څنګه دی، د ده څه صفت دی؟ نو الله تعالی سورة اخلاص نازل کړ او الله پیغمبر ته قل هو الله احد. دې خلکو ته ووایه چې الله تعالی یوازې دی، په یک کې یوازې د ټولې دنیا بادشاه دی او د دنیا نظام هم چلوي، چې څوک ته غواړي هغه یې هغه ورکوي، هم چا له بیماري چا باندې بیماري راولي، په چا خوشحالي راولي. د خیر او د شر مالک هم هغه د عزت او ذلت هم د هغه په لاس کې دي، د عزت په نقشو کې ذلت ورکوي، د ذلت په نقشو کې عزت ورکوي. بادشاهي فقیري دا ټول د الله تعالی په قبضه قدرت کې دي. الله چې څه کول غواړي مخکې کوي، مخلوق چې څه کول غواړي هغه نشي کولی. بل ځای کې الله قرآن کې فرمایي ومن یضلل الله فلا هادي له، څوک چې الله تعالی ګمراه کول غواړي دنیا نظام کې هېڅوک هم داسې نشته چې هغه له عزت ورکړي، او کم کس چې الله تعالی ذلیله کول غواړي د ټوله دنیا دا خلق دې ورسره شي، الله تعالی وایي دا کس د عزت نشي ورکولی. د عزت په نقشو کې به د ذلت در کوم او د ذلت په نقشو کې به د عزت در کوم. دا کار یو د الله تعالی کولی شي، بل څوک نشي کولی. نو الله قرآن کې آیت نه سورة اخلاص نازل کړي، پیغمبر دوی ته ووایه چې ګوره ستاسو په شانتې زما خدای ستاسو په شانتې نه دی چې تاسو د باران دپاره ځان له بوت دی او د بچو د غوښتلو دپاره ځان له بوت دی او د رزق د غوښتلو دپاره ځان له خدای دی او د پټو د ساتلو دپاره ځان له خدای دی. بله خدایان مو ځان له نیولي دي، زما خدای داسې دی چې هغه یک یوازې. الله قرآن کوي لو کان فیهم آلهة لفسدتا، که چېرې آلهه او خدایان په دې ځمکه او په اسمان کې ډېر وی لکه څوک چې د مشرکینو عقیدې وی، نو د دنیا او د اسمان دا نظام دا به ټول درهم برهم شو. یو خدای به وایي زه باران کوم نو بل به ورته نه دی کوي، یو خدای به وایي زه دا ورکوم بل به وایي نه 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 تا مه ورکوه، مشورې به وي. الله تعالی وایي زه په یک یوازې د ټولې دنیا بادشاه یم، بادشاهي هم زما، عزت او ذلت به هم زه ورکومه، فقیري او مالداري به هم زه ورکومه، هر څه به زه کومه. د مسلمانانو د ټولو انسانانو عقیده دې په دې باندې جوړه شي چې د هر څه کولو والا یو د الله ذات. نو الله پیغمبر راولېږه ورته څه ووې الله احد، دې ته ووایه چې ګوره الله یو دی، دوه او درې نه دي او ډېر نه دي، یو دی بس. او الله الصمد، الله بېنیازه دی، د چا پروا نشته. مونږ پلان کې به مې پکار شي، پلان کې به مې پکار شي، زه سر دا ښېګڼه کومه. که څوک عمل کوي ضرورت یې نشته، که څوک نه کوي بیا هم ورته ضرورت نشته، که کې او که نه کې ستا خپله خوښه ده. الله تعالی هېڅ چا ته هېڅ ضرورت نشته. او الله داسې ذات دی، د یهودو او د مشرکینو عقیدې وي، چا به وي وایي ملایکې د الله تعالی لوڼه دي، عیسایانو به وي عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، یهودو به وایي عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی. د الله تعالی سره مخلوق شریکان کړی وو، الله د هغې ټولو د عقیدو د نفي وکړه. وایي ای پیغمبره دوی ته ووایه ګوره چې زما بچي نشته، زما مور نشته، زما پلار نشته، زما نه څوک پیدا نه دي او نه زما برابر لایق په دنیا کې څوک شته. ګورئ نو د عبادت لایق واحد صرف یو د الله تعالی ذات دی چې د هغه ته سجده وکړی شي، د هغه نه وغوښتلی شي. او یو وړه غونته کې واقعه ته بیانوم، حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه او حضرت معاذ بن عمر رضی الله تعالی عنه دا دواړه هلکانو او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان هم راوړل. د دې مشرکینو به ځان له څنګه چې مې تاسو ته ووایي دوی به ځان له خدایان جوړ کړي، د چا به د څه خدای او د چا به د څه خدای په ګوټ کې به یو ښه و، که څه ضرورت پرې راغی نو دی به لاړه او کې به ناسته سجدې به ورته لګولې، موږ نه دا وکړه موږ نه دا وکړه، هغه به هېڅ شی هغه به چاله څه وکړي. نو دوی دواړو به سلا وکړه ده چې چا به داسې بوتان جوړ کړي وو، نو پټ به لاړه د شپې نو هغه بوت پرې وله مات کړو. او که چېرې هغه بوت به دوی د لرګي نه جوړ کړی و نو هغه بوت به هغه لرګي ته یې وړل، یو څه کونډې به وي، غریبانان زنانه به وي، نو هغې له به یې ورکوي دا ځان نه بند کړي. داسې خلکو پته نه لګي، په سوچ هم د هغې نه و چې دا موږ چا ته سجدې لګو، موږ د چا نه مطلب څه غواړو نو هغه ته خپل ځان حفاظت نه شي کولی، هغه چا نه څه ورکولی. الله قرآن کې وایي دی ته تاسو سجدې کوئ، دی خو ځان نه شي ساتلی. نو دی دواړه به دا چل کوو. نو د دې معاذ بن عمر رضی الله تعالی عنه پلارو اسلام کې لا داخل شوی نو عمرو بن جموح، نو ده یو بوت ځان له هر چا ځان له کور کې بوت وبه،
نو چې دی به شپږ شوه نو دی به هغه بوت باندې به وله خار یو خزدل دی او څه سوال شولې نو چې سهار به دی راپاڅېد دا پلار به راپاڅېدل بوت په څښاو نو دی به ولګېد دا پلار به ولګېدلو بوت له به غسل ورکړه اوبه وینځه په صابون مطلب څه قسمه چې د هر چا به څه عقیده وه چې زه د خپل خدای څومره عبادت وکړم نو پسې شیمپو او پسې سس او تولیا او صابون او قسمه قسم خل حربې نو دا قسمه کارونه به وکړل او بیا به د خوشبو ولګوله نو سره دې دا طریقه وچلېدله نو په بله ورځ باندې دا پلار یې ولګېده نو د بوت د سر د پاسې توره کېښوده ګوره نو څوک راځي او تاسو خاکئ نن مې د سر توره کېښوده خو چې څوک راغی نو زما درته اجازت دی چې بس دې مړه کړه وایي زما درته اجازت دی چې بس سر ترې ووهه بوت به څه کولی شي خو تا په خپله د ګټې نه دې تراشلی دی او د بوت شکل دې جوړ کړی دی یا دې په خپله د لرګي باندې په مزه مزه لګیا وي او د بوت شکل دې جوړ کړی دی او ځان هغې ته څه خدای وایي نو دی وله په سر یې وله توره کېښودله او ورته وایي بس نن مې تا ته اجازت دی چې څوک هم راغله او تا هم سر ګندګي در باندې غورځوي او څه درته څه کوي نو زما درته اجازت دی چې څه کړه مړ یې کړه کته دې کړه په هغه شپه دی ولګېدل دواړه ولګېدل او د شپې راغلل نو دا بوت یې د خپو نه وتاړه او یو مړ سپی ای ورسره برغ وتاړه او یو شاړ کویې وخوا کړي هغه په هغې کې یې ځوړ کړ سهار شه عمر ابن جموح له ایمان نه دی راوړی دی په کفر حالت کې خو د بوتانو عبادت کوي نو ته چې واقعه وکتېدله بوت یې وکتېده چاپېره ګرځي بوت کاږه په کوی کې د سپي سره ځوړ پروت دی دا څه چلو شو او سوچ کوي دی وایي ما ته د دغې نه بس ما وایي چې زه کوم حالت کې یم زما دا خدای خپل ځان نشي بچ کولی نو دی به زما څه دی به ما نه راکړي څه چې دی د خپل ځان حفاظت نشي کولی نو دی به ما له څه راکړي یو بله واقعه یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپله واقعه ذکر کوي یا رسول الله عجیبه حالت موږ نه پوهېدلو عجیبه حالت دومره هم نه پوهېدو چې هغه چاته سجدې کوو د هغه چا نه غواړو چې هغه بس ځان نشي ساتلی موږ یې په خپله جوړ کړو موږ ته بیا سجدې کوو وایي په سفر تلمه وایي د ځان نه مې وایي د اوړو نه خدای جوړ کړو مې چې زه په لاره دی څه ضرورت راځي ځان سره به بیګ کې والمه نو زه چې ستړی کېږم یا د عبادت وخت راځي ځان له مې مخې ته ږدمه نو وله به سجدې کوم نو په لاره ته وخت اوږده واقعه ده نو اخر کې اوبه ختمې شوې روټۍ ختمه شوه هر څه ختم شو نو دی له خپل بوت راواغسته مخې ته یې کېښوده او ډېر ژړا او فریاد یې ورته وکړو اوږې یم اوبه راکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه هغه چا له څه ورکول څه منځ مخکې بیا لاړه اخر کې دا شو چې بېدمه شو هېڅ دم یې نه خوراک نو ډېر بیا یې ځان له مخې ته کېښوده او خپل چې کومې طریقې وې هغه یې ورته وکړلې دا غواړم دا غواړم دا راله راکړې وږی یم ډوډۍ نشته ځنګل دی هېڅ هم ونه شو ورې خپل د ځان له د کور کې وړې غږلي وو د هغې نه شکل جوړ کړ او بیګ کې وچ کړی و بیګ کې ایښی اخر کې مې وی سوچ وکړو چې دا خو زما خدای دی ما دې سره نه کړ نو زما دا خدای پاک په لاسونو څه کوي لکه نو وی لاسونه مې ترې وخوړل بیا مې وی وږی یم نو ما چې دا خدای پاک په دې خپو څه کوي وی هغه خپې مې ترې وخوړې اخر کې مې چې خدای پاک په دې نور بدن څه کوي هغه ټول مې وخوړه نو وی عجیبه ذهن و دومره سوچ هم زموږ نه و چې دا موږ چاته سجدې لګوو دا خدای خو نه دی نو خبره مې دا کوله چې ګوره یو الله دی الله سره بل څوک شریک نشته د هغه الله نه غوښتل پکار دي هغه الله ته متوجه کېدل پکار دي نن مخلوق هغه الټه شوی دی مخلوق د بل په تمه دی مخلوق د مخلوق په تمه دی والله یې پرېښودی دی زما دا دي زما او یو خبره اخري کومه ګورئ د اوټونو ورځې رالې حقیقت درته وامه هر سړی دی د خپل ذهن لږ د سوچ وکړي سکر اور د بیبي پیدا ګوره چاله 10 روپۍ نه ورکوي هېڅ هم نه ورکوي وکړئ که چېرې ډېر خوشي نو لږ امداد به درسره وکړو نو زما مشر چې زه چا پسې نښتی یم او د چا په سر چې زه جنګونه کوم او د چا په سر چې زه پلار پرېږدم د چا په سر چې زه رور پرېږدم هغه ما له سره هېڅ هم چاله څوک نه ورکوي د دې چې څوک کوم کینډیډیټان ولاړ دي د دوی په سر خپلې رورولۍ مه روانوئ په خپلو کورونو کې جنګونه مه کوئ اوټ یو رایه ده وګوره چې کوم دې خوښ شو چې ستا زړه په دې وبس کي چې زه د ده تصدیق کومه چې دی ښه دی دی د ملک دپاره دی د وطن دپاره دی د اسلام دپاره زما رایه دا ده چې دی به زما اواز په اسمبلی کې د ملک او د اسلام دپاره اواز اوچتوي هغه لی ورکړي
د چا د دا نه وم چې دی له ورکړه وګوره سوچ وکړه یو کس باره کې ستا دا سوچ اوړه دی وبس کي چې او دی به د ملک دپاره د وطن دپاره د اسلام دپاره یو اواز اوچتې هغه له ورکړه خو دا یو بل د هغې په سر باندې خپل ورورولۍ مه روانوئ خپلو کې اتفاق ساتئ هر کس ته دا پکار دی چې کوم ځای ودرېږي پلار او د دوی روانه زه به دله وټ ورکوم دی ولې نه ورکوي زما دا دي ما دا کړي دي او هغوی چې هم ودرېږي نو ما دا وکړله ما دا کړي دي هېڅ هم نشته هر الله تعالی کوي او چا کړي دي نو د چا د جیبه نه دي کړي د دې عوامو پیسې دي د دې عوامو ټیکسونه دي او هغه واپس راځي او هغه په دې عوامو باندې لګي نو هېڅوک دې دا نه وایي چې ما دا کړي دي هر الله تعالی کوي او کو کوي د قوم خدمت ته کوي کوشش وکړو د دې په سر باندې خپل ورورولۍ نه خرابو خپل کور کې خپل محله کې خپل کلي کې اتفاق او اتحاد ساتو غواړو صرف د یو الله تعالی نه چې موږ د مخلوق نه غواړو الله تعالی به موږ مخلوق ته سپاري او